که ته غواړې او که ته نه غواړې، که ته غواړې او که ته نه غواړې، خو تا به خلک قبر له وړي. د قبر نه چې کله تا روانې او ته یې په کټ کې اچولې، نو بیا وروره رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې څه وایي؟ وایي کله چې انسانان څوک مړی راوچت کي او قبر له وړي، نو دا مړی په دوو کې یو دی. که دی دینداری نو دا مړی چغې وایي قدموني قدموني، ما زر ویسئ ما زر ویسئ. ولې؟ وایي ما جنت ته ویسئ. او دا بل وایي چې یا ویلها تبعید زما دپاره تاسو څه کوئ؟ ما مه وړئ ما مه وړئ، ما دلته کښېږدئ. خو څوک د دا اوري؟ د ده څوک اوري؟ دومره رشي او دومره ګڼئ چې دا کټ د چا په لاس کې پاتې کېږي هم نه. نو دا یو به ووایي چې زه نه یې ښخوم، دا دوه به ووایي چې نه یې ښخوم، دا درې به ووایي ته به دنیا څنګه راټینګي. هغوی خو دومره زور جوړ کړی دی، دومره زور چې هغه کټ یې د پلار په لاس کې پرې نه ښو، د زوی په لاس کې پرې نه ښو، د رور په لاس کې پرې، هر سړی راوړه دې خوا ما ته پرېږده څنګه او داسې. په دې کې به څوک ودرېږي؟ بیا چې دې قبر له راوړي، نو په دغه ټینګ کې دا قبر کوي څه؟ په دې ټینګ کې خو قبر نه کوي، د ده قبر بالکل تیار دی. او زه درته ووایم او زما دې خبرې ته غوږ کوله وکړه، او دغه زمونږ کور دی. ډېرو کسانو چې کله تپوس وکړي وایي کور دې شتي که نه؟ بس یاره وایي کور مې نشته، والله دې راکړي. څنګه ستا کور نشي؟ کور خو زموږ د هر سړي شتي، د هر سړي کور شي. زما شتي، ستاسو شتي، د هر سړي کور دی. چې خپل کور دې نه دی لیدلی کس لاړ شه ویې نه. که تا نه یې لیدلی نو په هغې کې ما ته څه ګناه شته؟ وایي که ما ته څه ګناه نشته، ته لاړ شه ووایې نه، دغه کندې ته ودرېږه، دا ستا کور دی که نه. او په دې کور ګورې چې د دوکه نه شي، دا بنګله چې درسره کمه ده، او په دغه کور چې د دوکه نه شي، دا کوم چې دې ځان له جوړ کړی دی، په دې کور چې د دوکه نه وي، ستا کور نه دی. مخکې ستا و، مخکې ستا و، د بل چا وکړه. دغه شان به ستا نه بعد هم د بل چا وي، د ستا نه دی، دا د هېڅ چا کور نه دی. ولله میراث السماوات والارض، دا به چا ته پاتې کېږي؟ رب العالمین ته پاتې کېږي. ستا کور دغه دی، دغه یو څو میټره دا کنده چې ده، دا زما ستا کور دی، دا زموږ خپل کور دی، د خاورو نه جوړ کور دی. او موږ د څه نه پیدا یو؟ د خاورو نه. نو ځکه موږ دا خبره کوو چې انسان خاورې دی په دې قبر کې کېږي. نو اوس خاورې د څه سره ملوي شوې؟ د خاورو سره. له پاسه خاورې، لاندې خاورې، ښی طرف ته خاورې، ګس طرف ته خاورې، او ته خاورې. خپل ځای ته راغلې که دغه زموږ کور دی، د دغې نه پیدا یو، هغې له واپس ځو. الله اکبر. ته یې راغستی په قبر کې کېښودې، نو بیا د عجیبه خبره ده چې په دې کې به یو څو سیکنډ هم نه لګي، او ستا قبر به څه وي؟ دا به ډک شوی په یو څو سیکنډو کې ستا د قبر ډکېږي. او عجیبه خبره ده چې په دې قبر کې چې دننه څوک کار کوي، هغه څوک وي؟ د دې مړي خپلې که نه، رور، پلار، هغوی به دې خپل لاس باندې ښخ کړي، به پرې دا خټه او دا خاوره به داسې ور واچوي چې یو بل ته اوازونه کوي، دغه چون پکې بند کوئ. بلکل یې په دغه ځای کې پرېږدي، او چا ته یې پرېږدي؟ رب العالمین ته بلکل یوازې پرېږدي. اوس به د ده پته ولګي چې ده څه جمع کړي. امتحان وشو، او دغه ورځ د څه ده؟ دا د ریزلټ ورځ ده. په دغه ځای کې چې تا پرېږدي، زه کله کله په خپله خو سوچ کوم، انشاءالله تاسو هم په دې خبره کې سوچ کړئ. کله چې ځان له یم دې خبرې ته ما سوچ کړی ده، والله زما په دې جسم باندې د غونې ځیږ شي، ویرېږم، ډېر سخت ویرېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا مړی په قبر کې کېښودی شي او دا خلک ترې واپس شي، نو دی د هغوی د قدمونو هغه اواز اوري. هسې په دغه ټیم کې به د دې مړي څه احساسات دي؟ تاسو لږ دې ته سوچ وکړئ. په دغه ټیم کې به دا مړی څه وایي کله چې د قدمونو د اواز واوري؟ دی به څه ارمانونه کوي؟ دی به وایي چې یا الله چېرته سجدې مې ولګولې، یا الله چېرته عبادتونه مې وکړې، چېرته بندګي مې وکړې د رب العالمین. خو دا خلق خو زه پرېښودم، خوږ بچی به کې هم لاړ شي، خوږه ښځه به کې هم روانه لاړه، مور پلار به کې هم لاړو، ملګري هم لاړو، هر څه لاړو. ځکه رسول صلی وایي کله چې انسان مخبري ته وړی کېږي، د ده څه درې شیونه ځي: مال، اهل او عمل. دوه واپس کېږي، مال او اهل. مال د ده سره قبر پورې تللی شي، ګاډي روان دي، فوج روان دی، چوکیداران روان دي، نوکران روان دي، اهل وسرم روان دي، بچی روان دي، پلار روان دي، عمل وسرم روان دي. په دې قبر کې به پاتې کېږي عمل.
په دې قبر کې چې کله تاکیدي او زه ګوره دې چې نه چې کله په قبر کې هغه کیدي هغه مې نه دی ویلی څه وایم کله چې په دې قبر کې تاکیدي زما د خبره چې اورې نو پتا به چې به دا هر څه بند شي یوازې به رب العالمین ته پروت وي او په دې ځای کې به پروت وي چې عقیدې پکې هم نشي رسول الله صلی وایي په دې ملایکو کې دوه ملایک راشي چې هغو ته منکر نکیر ویل کېږي او دا سړی کښېني چې کله کښېني د ده نه تپوسونه کوي ستا رب څوک دی ستا پیغمبر یا د رسول صلی تصویر ورته وښیي ده باره کې ته څه او د اسلام په باره کې دې تپوس وکړي که دې سړي چې د اسلام مطابق ژوند تېر کړی نو دې په جوابونو کې کامیاب وي او که نه یې تېر کړی نو وایي ها ها افسوس وکړي لا ادري ما ته خو پته نشته زه خو مزدوري مې کوله زه خو په سعودي کې ومه زه خو بل ملکونو کې پروت وم ما خو ځان له کورونه جوړول پټي مې اخیستې ځمکې مې اخیستې ما خو چې دې ته سوچ هم نه دی کړی دې مسلو ته علماو چغې ویلې اوازونه بوق شوي بیانونه کېدو کتابونه لیکل کېدو درسونه کېدو هر څه روان و ما خو څه نه دي زده کړي رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله به آواز وکړي د دې نیک سړي مبارک کوم چې جوابونه ورکړي چې زما دې ان صدق عبدي زما دې بنده رښتیا ووایي نو ده ته د جنت په تولایانو کې یو تولایي خوره کوي د جنت مسته تولایي د دوی قبر کې واچولی شي او د جنت نه ورته یو کړکۍ کولاو کوي کړکۍ ورته کولاو کوي چې په ده باندې دا خوشبو د هوا د پیلی سم خوشحاله دی او د یوه خبره کې رسول صلی وایي ربي اقیم الساعه الله قیامت راوله زر راوله الله قیامت دې پته چې دی د کړکۍ کې چې صحیح نه دی له به ځي خو د قیامت په ورځ به ځي یا الله د قیامت زر راوله او دا بل چې کوم دی د بدبخت چې جواب ورنه کړي وی الله آواز وکړي کذب عبدي دروغ ویلی موقوا حجت په دوی باندې قائم دی هر څه خو دې دین ته نه دی نږدې شوی کذب عبدي دروغ وی دا خو به یا الله څه ورسره وکړو وایي د جهنم په دې تولایانو کې تولایي ورته واچوئ بیا د جهنم د کړکۍ ورته کولاو کوي چې دین په دا تپ راځي او داسې معمولي تپ نه دی ګورې رسول صلی الله علیه وسلم وایي جهنم په کال کې څو پیرې سالي دوه پیرې چې سا داسې راکاږي که نه داسې نو یخني او چې واپس یې راپرېږدي نو صحیح ګرمي تاسو چې دا ګرمي په مخه وایي چې ګرمي ډېره ده او اوس وزیدو او داسې شو دغه شو دا د جهنم تپ دی ګورې نو چې دا تپ تا ته په دغه دننه په دې قبر کې کولاو شوی دا کړکۍ ته به دغه ځای کې سکي او په دغه کې پروت وي رسول الله وایي دی د قیامت پورې دا چغې وایي چې ربي لا تقیم الساعه الا قیامت رانه ولي دغه عذاب ته غاړه ایښودې خو دې کړکۍ کې چې څه دي که دې نه زه لاړم او تباه به شم رسول الله وایي بیا په داسې وسپنو باندې وایي چې باید ولې ګزارونه ورکوي که دغه وسپنه باندې دغه وسپنه چا راواخېسته غر له یې راواچوله دا غر به ریزه ریزه شي او داسې ماران بیا الله پرېږدي چې هغوی کې دومره زهر پراته دي رسول زموږ که چېرته د قبر نه راووتو او د ځمکې له بهر یو ټک ورکړو نو په دې ځمکه په ټوله ځمکه باندې چې د شین بوټی راونه خېجي دا په دې قبر کې دنه دام ما لړم دا قسم شي نه پرې رادنه شي او هغه مالدار انسان او هغه ښکلی انسان او هغه بچي چې ډېرو او هغه هر څه شي ختم شي بیا چاته یادي تا ته اوس څه ښکاري چې لکه ستا په کور کې غټ ځای دی هر سړي ته دا ښکاري که که زه نه یم زما ښځه به څه کوي که زه نه یم زما بچي به څه کوي په ما سم مین دي په دې سوچونو کې مه پرېوځه دا راته زما نصیحت دی په الله ته قسم خورم که ډېر د باندې څوک مینې ښځه باندې مینه څلوېښت ورځې به خفوي څلور میاشتې 19 ورځې عدت کې به خفوي بیا څه ختم لکه د سره چې دې سره څوک هم نه بچي څو ورځې پسې خفوي یو هفته دوه ولې زمونږ مشران نه دي مړه څه مړه دي که نه دي زمونږ ټول مشران مړه دي که نه دي چا ته یاد دي چا ته خپل مشر یاد دی ډېر کم خلک به وي چې ته دوا کې به لاس وچې کړي چې الله زما هغه پلان یې وبخښه ډېر کم به وي دغه شان به تم یو ورځ د ماضي په قیسو کې پاتې کېږي موږ قیسې کوو که نه خپلو ماشومانو ته لکه اوس زه مثال کې د خپل زوی سره کښېنم نو زه به هغې ته قیسه کوم چې زمونږ نیکه و الله دې وبخښي داسې سړی و څوم زورور سړی و تکړه سړی و زمونږ د نیکه ګوره یو ورځ و او اوس څه دی قیسه
یو ورځ به تم په قصو کې پاتې کېږي. زما به یو ورځ څوک قصې کوي، کېدای شي زما بچي قصې کوي، کېدای شي زما ملګري زما قصه کوي چې زموږ یو داسې ملګری وو مخکې وو. ته به په قصو کې پاتې کېږي. چېرته ګوره په دې سوچ کې پرې نه وځي چې تا باندې دنیا روانه ده، په تا باندې خلک څه کوي. هوښیار سړی هغه دی چې د ځان دپاره څه وکړي. قمقل سړی هغه دی چې د بچو دپاره د ښځو دپاره او د دنیا دپاره ځان تباه کړي او هغوی په قبر کې کېږي او ویېر شي. په دې قبر کې چې کله کېښودې شي ویېر شي. ما دې مخکې ورځو کې مې ملګرو ته قصه کوله، ما چې دې خبرې ته م سوچ کړی وایي څه ما دا کله چې انسان مړ شي لکه اوس یو کس دی محمد نومې دی او دی مړ شو، نوم یې څه دی؟ محمد یې تلاجې ته ویوړو. محمد بیا مخبرۍ ته وړي دې څوک نه وایي، هغه مړی تلاجې کې دی، هغه مړی به قبر له کله وړو؟ د محمد نوم دا ولې نه څه شو؟ ختم شو. به یې څوک هم نه وایي چې محمد مړی څنګه او هغه مړی به کله او کله به یې ښخوو. بیا دا خبرې کېږي. دا د قبر هغه طرف ته هسې ما اشاره وکړه چې په قبر کې تا باندې دا سختې را روانې دي. ښه د هغې نه بعد بیا دې خبرې ته غوږ کېدی. سعد بن معاذ رضی الله عنه پېژنئ؟ هغه انسان چې کله مړ کېدو نو د الله عرش خوځېدلی و. هغه انسان چې کله مړ شو نو 80,000 ملایک دغه په جنازې کې ولاړو. سعد بن معاذ رضی الله عنه کله چې رسول صلی الله علیه وسلم خښ کو، صحابه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله اکبر. د خښولو نه بعد وایي موږ هم وایي چې الله اکبر. او دا بقیع ده مقبره چې د مدینې ده وایي دا داسې وکړنګېده سمه. بیا رسول صلی الله علیه وسلم الله اکبر وایي موږ وایي الله اکبر. بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې الله اکبر وایي موږ وایي الله اکبر. هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم ډېر مین و، د هغه تابعداري به هسې کوله. دا تپوسونه به پکې نه کول چې څنګه ولې او حدیث منسوخ دی او کشتي او نشتي مولوي صاحب وایي که نه، چې رسول صلی الله علیه وسلم څه کوي ځای کو. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس کوي یا رسول الله خیر خو دی؟ تدریب کړي الله اکبر وایي الله اکبر مې به دې وایي چې ستاسو هغه رور باندې قبر راتنګ شوی و، ستاسو په رور باندې قبر راتنګ شوی و. په سعد بن معاذ رضی الله عنه باندې قبر نیولی و، نیولی و. اخو ما وایي دواګانې وکړي جو خو پرېښودې. بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه لو نجا منها احد، که څوک د دې خبرې نه بچ کېدی لنجا منها سعد، د هغې نه به سعد بچ پاتې شي. یو ماشوم رسول صلی الله علیه وسلم خښ کړی و، بیا د خښولو نه بعد وایي که څوک په ده باندې وایي قبر راتنګ شوی و او که څوک د دې نه بچ کېدی نو دا ماشوم به ترې بچ شوی. دا قبر به راتنګېږي په موږ ټولو باندې. بیا چې څومره د سړي اعمال او څنګه اعمالي هغه شان به مخې ته فیصلې کوي نیکي دا قبر به کولاو شي او که نه بدبختۍ او بېدینۍ دا قبر به دقه شان بند پاتې شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو طرف د پختۍ به یې نورو کې ورننوځي. تلفني